السلام علیکم ګرانو کتونکو زه شیرین زاده یم نن د سره اهمې خبرې شریکوم او هغه په بین الاقوامي سطح هم دی د ملکی سطح باندې هم دی چونکې ډیره زیاته ګرانی ده په ملک کې تیل چې کم دی نو هغه 55 روپۍ ګران شو ډیر شه ماهرین دا وایي چې لا تیل خو ګران راغلی نه دی او حکومت تیل ګران کړو نو دا لکه زیاته وشو بل په ټوله دنیا کې چې لکه انډیا شو ترکی شو سعودي عرب شو او بنگلاديش شو سریلانکا شو په دې ملکونو کې ډیر کم تیل ګران شوی دي نه 15 روپۍ 4 روپۍ 2 روپۍ 3 روپۍ او پاکستان کې یو دم 55 روپو ته دغه ورسېدنه دی یو ډیر غټ اثرات دي ترانسپورت چې کمی کراینې دی هغه کې اضافه وشوه د دې نه علاوه کم چې زمونږ اشیاء خوردنوش کم ټرکونه چې راوړي د هغې په دا کې براه راست هم اضافه وشوه نو خلک ډیر زیات په تشویش کې دی او د دې دغه شکار دی چې یاره دا جنگ که اوږد شي نو نور به څه کېږي د دې جنگ اثرات دا دي چې چونکې ایران لا تر اوسه پورې په خپل ځای ولاړ دی اسرائیل او امریکا په هغې باندې حملې کوي او ایران هم د هغې جوابي کارروایانې کوي نو که دا جنگ اوږد شي نو بیا زموږ خلیجي ممالک چې کم دي نو په هغې کې به هم بېروزګاري شي اوس نن سبا ما کاته نو په دوبۍ کې چې کم دی هغه رونق هغه دغه چې کم دي کم بوکینګونه چې شوي په هوټلو کې کم خلک چې دوبۍ ته تلو نو هغه اوس هغه پروګرامونه ټول کینسل کېږي لګیا دي نو په دغې حوالې سره زموږ هغه په موږ باندې هم براه راست د هغو سیاحت کې متاثره کېږي نو زموږ خلک ورسره هم متاثره کېږي چونکې ما په لنډو ورځو باندې په دسمبر کې د دوبۍ او دغه اماراتو ویزټ کړی دی نو زموږ پکې تقریبا ډېر شی پښتانه د سیاحت سره یعنی څوک ډریوران دي څوک ټور اپریټر دي څوک په ډیزرټ سفاري کې مطلب دا دی د هغو سره ټیکي دي څوک هغه کم چې کشتۍ په سمندر کې چلیږي کروز وته زما خیال له هغې کې خلک ورسره دي نو ډېر خلک د ټوریزم سره وابسته دي نو که دغه خلک دنیا د خلک هغې ته نه راځي نو دا به لکه هم زموږ براه راست زموږ خلک متاثره کېږي نو ډېرې زیاتې دغه ورځې را روانې دي او څومره چې مطلب دا په دنیا کې زه ګورم په دې ټویټر باندې په ایکس باندې یا فیسبوک باندې نو ملکونو کې احتجاجي مظاهرې روانې دي او هغه دا کوي چې یاره دا جنگ دی چې کم دی نو رکاو شي او د دې څه مقصد نشته د ایران سره که څه اسلحه وی یا مطلب د ایټمي څه دغه ورسره وی نو بیا به لا ټیک وه خو د هغو سره څه شته دی نه او بل دا چې ایران دا خبره کوي چې یاره زه خو معاهدې ته چې کم په جنیوا کې معاهده وه نو هغې کې هغې اګري شوي دی یو بل سره خو بیا ناڅاپه دا حمله وشوه نو ډیر زیات خلک چې کم دی په امریکا کې هم په یورپ کې هم او په دې کې خو لکه ډیر یورپي ممالک خاص کر سپین شو انګلند شو زما خیال له بلجیم هم دی هغه خو براه راست چې کم دی نو د مخالفت کوي هلته احتجاجي مظاهرې هم روانې دي وایي چې دا جنگ د بند کړی شي نو د جنگ اثرات چې کم دی نو په ټوله دنیا باندې دي او زمونږ په ملک کې چې کم دی نو بیا خو د دې اثرات ډیر زیات دي که تاسو وګورئ نو یو دم په ټوله دنیا کې 2 روپۍ 3 روپۍ او دا ګران شو زموږ په کې یو دم 55 روپۍ 55 روپۍ چې کم دی تیل ګران شو نو دې خواته مطلب دا په دې عقله باندې خلک ډیر زیات لکه په تشویش کې دی دلته د افغانستان سره هم شخړې روانې دي دغې باندې هم خلک په دا کې دی په کار دا وه چې خلک دا وایي چې یاره په دې ټایم کې پاکستان له په کار دا و چې یو اهم رول پلی کړی وی په دې جنگ په دغه کې که نه ودرولو کې د سعودي عرب د خلیجو چې کوم ممالک دي د هغو سره تعاون کړی وی چې یاره دا جنگ ایران باندې څه زور راولي چې دا جنګ هم رکاو شي او په امریکا باندې هم زور راولي ولې چې ټرمپ چې کوم صدر دی د امریکې هغه خو زمونږ د وزیر اعظم صاحب شهباز شریف چې کوم دی نو د هغه ډېر زیات دغه ساتي خیال ساتي نو شاید چې هغه په دې کې هم څه دغه وکړي بهرحال فلحال چونکې زمونږ اندروني حالات ډېر زیات خراب طرف ته روان دي د جنگونو ماحول د چاپیره او خاص کر دا په ایشیا کې دی یعنې زمونږ چاپیرچل چې کم دی موږ ته جنگونه دي په افغانستان سره جنگ شو دلته د ایران سره جنگ شو هلته په خلیج ممالک زمونږ خلک دی د ټوله دنیا خلک دی خو زمونږ خلک پکې هم ډېر زیات دی هلته جنگ شو نو دا ټول مطلب دا د اثرات په پاکستان باندې براه راست پرېوځي نو په کار ده چې زمونږ حکمرانان د دې دپاره هلې ځلې وکړي او دغه جنګونه چې کوم روان دي د دې په رکاوېدو کې خپل یو اهم رول پلی کړي ټوله دنیا کې په ټوله نړۍ کې چې کوم دی د دې جنګونو خلاف مظاهرې روانې دي
او په کار ده چې دا جنګونه ودرېږي. ولې چې د جنګ د مسلو حل نه دی، حل هم صرف دا مذاکرات دي چې د مذاکراتو په تر باندې جنګونه حل شي، نو دا به ډېره زیاته ښه. ماله راکړئ اجازت د بل ولاګه پورې انشاءالله په بل کې بیا ملاقات کوو. زه کوشش کوم چې ستاسو سره نیغ په نیغه داسې د راتلو کوشش کوم. السلام علیکم.